څومره به یو مشري هغه ته به خپل کورونه معلومي دا پول به زه د واده په سر جوړوم خو دا نور پکې نه پرېږدم دا سرکاري چې دي دا به زما دې ته نه راځي بس را روان الیکشن را روان دی د دې نه مو لاس بردي ده نه الیکشن کې حصه بالکل نه اخلو الرحمن الرحیم زه ستاسو ورور فضل حکیم خادم ستاسو په درنو خدمت کې حاضر یم تاسو به وینئ په غټه مجموعه کې خلک راغونډئ د 4 کاله صبر نه وروسته بالاخره خلک د ماندلو خلک هغه شیبې ته راورسېدو چې خپله لاسه ګوله لاسه په دې پل باندې کار شروع کړي دا په داسې حال کې ده چې د حکومت 4 کاله شوي دي خو لا تر اوسه یې د خلکو سره ډېرې زیاتې وعدې کړې وې چې تر اوسه یې یوه وعده هم نه ده سرته رسولې زما سره د ځایي خلک ولاړ دی د هغوی نظر هم معلوم و د هغوی سره به هم خبرې کوو زما سره یو مشر ولاړ دی حاجي صاحب ډېره مننه خوشحاله چې خپله نامه دې راس شریک کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ګل اکبر جان دی او د ټوپ اوسېدونکی یم قوم محمد خیل دی حاجي صاحب دا راته ووایه چې تاسو صوبایي اسمبلۍ ته قومي اسمبلۍ ته صوبایي اسمبلۍ ته غړی هم لرئ MLA MP لرئ منسټر لرئ بیا هم د علاقې خلک راپاڅېږي په خپلو روپیو یو داسې غټ پراجیکټ تیاروي چې هغه ته په سرکاري لیول باندې په کروړاو روپۍ مختص شوي دي آیا دا د موجوده حکومت د ناکامۍ دلیل ورکوي که نه دا خلک ناپوهه دی او نادان دی او جی لکه منګه ګلداد خان صاحب چې کوم وو نو دا به راته او موږ ته به لکه د شاړو نه یو باغونه جوړ کړو او د ټوپ جومات ته راغی ویل چې دا خو ستاسو یو غټ مرکزي جومات دی او دې له زه د سولر د هر شي بندوبست کوم هغه خو یې وکړو هغه ختم شو هغه خو یې وکړو هغه یا شوی که نه دی شوی او د دې 4 کاله وشو بیا هم به دې رود نه دی لیدلی چې راپورې وتلی دی پوه شولې زما دې خوړ زما اول په منظر راغلم زما که د مومندو میلمانه راغلي زنانه زما دا سترګه خوږ شوې وه ټول ته پته او دا 3 میاشتې مې وشي زما که زنانه راغلي وي دا هغه ګمبتین او زه 4 ګنټې دې خول کې ناست وم په ګاډي کې مې کېنولې وي د سیلاب نه او په هغه ورځ یو فیلډر هم وړی او څه ځای پورې هغه ورځ پوه شولې او زما په خیال سه چې 20-21 تاریخ و پوه شولې نو دا خوړ چې کوم دی په دې 4 میاشتې کې موږ ته هېڅ شی ونه حاجي صاحب دا راته ووایي تاسو احتجاج هم دلته کړی و یو وخت کې احتجاج شوی و کوم چې په منصب پایز سړی دی MLA صاحب هغه پې عکس العمل ورکړی و چې یاره په احتجاج چاته پټ کار هم نه کوم آیا دا رویه د یو اسمبلۍ د ممبر سره ښایي که نه د یو علاقې د غونډګر سره نو بس دا خبره خو ته چې کومه کړې وه نو دا خو صحیح خبره نه وه ځکه چې دی خو زمونږ یو قسم د دې علاقې یو مشر موږ ټاکلی او زموږ د لاس نه هلته تللی دی نو داسې خو دا نه وه ښایي چې زه لکه تاسو زه د دې احتجاج په وجه باندې زه دا کار نه کوم حاجي صاحب دا راته ووایې تاسو یوازې دا مسله نه ده دلته کې خلک د پل په بنیاد راغونډ شوي چانده کوي او دا پل جوړوي دلته نورې مسلې هم دي د سکول مسله ده د روډ مسله ده او ورسره د اوبو دغه دي آیا دا ټول به تاسو په چانده کوئ که نه تاسو خو په قانوني طور باندې ثبوت هم لرئ او قومي اسمبلۍ د غړی هم لرئ بیا هم تاسو داسې کار کوئ ولې کوئ څه وجه ده نو بس د دوی نه موږ مجبوره شو د نواب صاحب د ورځو نه واخله او د لال کریم د نواګۍ نه واخله او لال کریم چې کوم د یو څو ستنې موږ ته نالي کړي بس هغه دغه منو نور د اوسه پورې مونږ ته دا 47 نه له پاکستان آزاد شوی اول دا اوټ په لونګۍ و یو زما په قام کې 4 لونګۍ وي لکه محمد خیلو کې داسې په هر یو قام کې وي هغه اوټونه دا وخت نه شروع شوي یو شی موږ له چاندې کړی یو شی اوس چې کوم دی نو دا ځوانان را بیدار شوي دي خپلې زنانه خپل ماشومان سکول له ځي کالج له ځي او دا سیلابونه وړي دا پې نور نه وړي دی دا خو زموږ تمه ختمه شوه اوس موږ داسې کوو چې مونږه چانده کوو کونډه رنډه به یي د هغې سره زیاتې دی دا به کوو خو چې کوم دی کوم زه دا کومه دا چانده خو زما دا دغه دی دې قوم ته د دې قوم څخه به زه جرمانه ږدم چې کوم سرکاري سړی راځي به روډ سرکاري دی خو که چا دا سړی د ځان څخه پرېښوسته او چې یو دفعه یا د بل هغه وخت کې به ورسره زه جرمانه او چانده کوم مخکې ورسره کومه دا راته ووایه را روان تقریبا کال یا څه کم کې الیکشن را روان دی خلک ډېر مایوسه یاستئ تاسو مایوسه یاستئ علاقه هم ټوله مایوسه ده تاسو چې په کوم امید د MLA MP له ووټ ورکړی و آیا په راتلونکي کې به په دغه امید تاسو دې له ووټ ورکړئ قانون خو نه دې ورکوو په دې طرف هغه د شو نه راښکاره نه شي هغه څه کړي موږ ونه لیدل په 4 کاله کې موږ ونه لیدل
پوه شولې نو دغه څه زمونږ دغه نشته دی زمونږ هغه سړي څه چې مونږ له کار کوي زمونږ څومره مانځل غټه علاقه ده په دې کې ګوره یو های سکول دی د ماڼوګي نه هلکان راځي دغه نه راځي څه نومه د ظلم کوټ نه راځي د مرخڼۍ د ماڼۍ نه راځي دغه سکول له زما مانځل غټ قوم دی کم څوک زه تقریبا 20 کیلومتره زما علاقه ده او ما ته دې ګاونډ کې دومره نظر ونه شو چېرې تاله زه د جینکو سکول درکړم یو د جینکو سکول زما نشته ټول علاقه غټه ده بریا یې په دې د ټولو نه غټه وه دلته په غټه توګه بریا حاصله کړې وه ستاسو خو د غټ امیدونه وو آیا هغه امیدونه هر څه خاورې شو هغه ختم شو هغه زمونږ څه یو تش یو بازار جوړ کړو پوه شولې او په شلو کې راته دا چمندونه جوړ کړل او مو خو سیده خلک ساده سیده خلک یو بس چمندونه راته جوړ کړه چې بس دا ګلان به ته کرم او دغه به ته کرم دا غریبانه خو سیده خلکو ماندل خو یو ښایسته قوم دی تا د اوسه پورې اورېدلي د هر ځای نه زرې واورم خبرونه د هر ځای نه وایي زما سړک او زما خو ماندل ګوره هېڅ چا ته هم سوال هم نه کوي داسې یو قوم الله پیدا کړی دی موړ برابر پوه شولې که موږ دغه ونه راشي دا کومه کمیټي چې جوړه شوې ده خدمت نو دا موږ به په دې ځای برقرار ساتو او داسې به کوو چې په دې به موږ غټه جرګه بله کوو بله جرګه به هم راغواړئ دا به راغواړو بله غټه جرګه په دې به موږ په خپل ملک کې یو لیکل کوو نو هغه لیکل چې وشي په هغه لیکلو به موږ ځو هغه به یو مشر هغه ته به خپل کورونه معلومي دا پول به زه د واده په سر جوړوم خو دا نور پکې نه پرېږدم دا سرکاري شي دا به زما ځای ته نه راځي بس روان الیکشن را روان دی د دې نه مو لاس بردي ده نه الیکشن کې حصه بالکل نه اخلو نه بالکل یې پکې نه اخلو زه ډېره مننه علي صاحب خوشحاله چې د وخت راکولو جزاک کتونکو دا تاسو ولیدل خلک دومره مایوسه دی چې هغې د را روان الیکشن نه هم لاس بردي کوي دا وجه څه کیدی شي وجه دا کیدی شي چې دلته خلکو د دروغو سیاست کړی دی دلته د خلک یې دوکه کړی دی په خوړې پورې سترې خپې ولې نه دي لمدې کړي نو دا د موجوده دا یوازې د موجوده حکومت نه بلکې دا په دې تاریخ کې چې په باجوړ کې کم پارلیمنټریان تېر شوي په هغه ټول یو درون وار دی ځکه چې دلته عوام لګېږي د خپل وجود په خپله جنازه کوي دیو له به شرم کله ورځي د څه دپاره منتخب کړی شوي دلته د دیو مقصد څه دی آیا د دیو مقصد دا دی دلته یوازې دا مسله نه ده چې دلته دا پل دی دې کې د سکول مسله ده دلته د روډ مسله ده آیا د عوام به رالګي هره مسله به په خپله چانده حل کوي هره مسلې لپاره به جرګې راغواړي د سیاست هغه د ووټ اهمیت دلته نه پاتې کېږي چې ووټ یوه رایې وه د پرمختګ ذریعه وه دې خلکو ته دلته ذریعه معاش جوړ کړی دی چې څه ورځي په لاس یې وایي دلته اوښان په بډوالۍ کېږي نو زموږ د ټولو خلکو نه دا غوښته ده چې تاسو راشئ د دې ځای دا معاینه وکړئ دا قوم ډېر مینه ناک خلک دی د دوی په سترګو کې هغه د پرمختګ دپاره اوښکې ځلېږي را ځلېږي خو کم نااهله خلک پې دی تر اوسه پورې وده خیال نه دی